دا نن دلته د پاکستان د ګوټ ګوټ نه د خلکو را جمع کول راتګ بیا دلته د ستاسو غونې د غریبو او محنتکشو طبقې دلته را جمع کېدل د یو سوچ او د فکر هغه خاوند هغه نظریه هغه په دې خاوره کې جدوجهد چې هغه نوم فانوس ګجر و دا د هغه په برکت سره د هغه په محنت سره هغه چې دلته د غټانو په خلاف باندې د سرمایه‌دارو په خلاف باندې د جګیردارو په خلاف باندې او چې کوم یې دلته په محنتکشه طبقه باندې ظلم کوه د هغه سوچ او فکر په برکت سره را جمع شوي یو. فانوس ګجر د دې خاورې په مشکلاتو باندې پوهېده. فانوس ګجر هغه تکلیفات محسوس کول، هغه ظالم یې پېژندلو چې کوم یا ډایرک یا انډایرکټ په دې خاوره او په دې کام باندې مسلط کړی و. ملګرې زه د فانوس دلته د ګجر په حیثیت باندې تاسو ډېر ذکر وکړ، نو موږ په سټیج باندې دا خبره سره وکړه چې فانوس د ګجرو نه و، د ګجرو کام ته ما محدود کوي. فانوس ګجر د ټوله دنیا، فانوس ګجر د ټولو د مظلومو طبقو، د محنتکشو طبقو، د بیوسو طبقو، هغه طبقه چې په دې په خپله خاوره باندې ظلم پېښ شوی دی د هغې نماینده و، د هغې لیډر و. زه به یوه واقعه درته بیان کړم ځکه چې زما سره د ده په دا مومنټ کې تګ راتګ و، په دا مومنټ کې دی زموږ سره ملګری و. داسې وشول چې د لاهور کې چې د پی ټي ایم جلسه وه، نو موږ د پی ټي ایم جلسه چې وه نو موږ په لاهور کې په هوټل کې ناست وو، د سبا دپاره مو پلان جوړولو ځکه چې په هغه سبا باندې جلسه وه. نو په دې وخت کې په موږ باندې ریډ وشو، پولیس والا راغلو، موږ یې ونیولو. نو فانوس خو تاسو ته پته شته چې هغه په ډېرې بیماریانو کې مبتلا و. نو دې دو فانوس ته ته وویل چې موږ دا پرېږدو، ته پاتې شه، موږ دې دو را سره بونځوو. فانوس ورته وویل چې زه به مخته و، دیغ دې به شاته وي، زه یې نه پرېږدم. چې ظلم کوي چې ظلم کوي چې ظلم کوي فانوس ګجر کا راستہ فانوس ګجر کا راستہ. نو ملګري چې هلته بیا تاڼه ته لاړلو، په تاڼه کې بیا انویسټیګیشن او پوښتنې شروع شوې. نو بیا یې درته وویل چې موږ ته پته ده چې ته بیمار یې، ته لاړ شه. نو موږ هم ډېر سوال او منت ورته وکړه. موږ ورته وویل چې تا ګرده دې بله ده، د زړه بیمار یې، د شوګر بیمار یې، ته مهرباني وکړه ته لاړ شه. هغه په ده باندې ډېره غوسه وکړله. ده وویله چې زما په جدوجهد کې، زما په سوچ او فکر کې، زما په د ولس ته چې زه منډې تړې وم، په دې کې دغه بیماریانې، دغه جیلونه، دغه تڼې دا د ما لاره نشي بند کولی. زه به دلته ناست وم. خاوره باندې جنګ دی. دغه جنګ کله په مختلف شکلونه کې وي، دغه جنګ په مختلفو مفاداتو وي. تاسو ولیدل چې روس افغانستان ته راننوته، دلته ټول قوتونه سره یو ځای شول چې د روس په خلاف باندې به جهاد کوو. هغه روس یې وایستلو، هغه مجاهدین راغلو په اقتدار باندې. تاسو ولیدل چې هغې د قوم او د وطن سره څه حشر وکړ. هغې نه پس طالبان راغلل، بیا تاسو ولیدل چې دا وطن لوټې لوټې شو. هغې نه پس بیا پکې راغله القاعده هم پکې راغله، بیا هم امریکا راننوتله دې ته. هغه امریکا چې دی به وایي چې زه د مسلمانانو سره یم، هغه امریکا چې دی و چې روس کافر، روس دری دی، دا خدای نه مني، دا په دې دنیا په هغه دنیا باندې یقین نه ساتي. هغه چې کله خپل وخت راغی بیا دا راغله او کېناسته او د تا په وجه باندې کېناستله. زه په اسلام پسې خبرې نه کوم، زه په ملایانو پسې خبرې نه کوم، خو هغه چې څوک اسلام د ځان دپاره استعمالوي، هغه چې څوک
مذهب د ګټې دپاره استعمالوي، هغه چې د مذهب په نامه باندې دغه قوم ځوروي، هغه چې خویندې ماندې تر اوسه پورې ژړا کېږي د دوی په نظام کې، په هغه نظام کې مونږ کومه خوشحالي ولیده، په هغه نظام کې مونږ کومه خوشحالي ولیدله؟ تش هم د غمونه ولیدل، دردونه مو ولیدل، مړې مو ولیدل، خویندې مندې ژړولې مو ولیدل، زمونږ وسایل لوټ کول مو ولیدل. کله یو قوت په شا باندې دی ودرېږي، کله د بل قوت په شا باندې ودرېږي، د دې غریب ولس، د دې غریب، د دې غریبې طبقې وسایل په نور چا باندې د مذهب په شکل کې، د جاګیردارۍ په شکل کې، د سرمایه‌دارۍ په شکل کې لوټ کوي. ملګري دغه ډېره په اسانه ده چې ووایي چې پلاني د ظلم او د جبر یا هغه قوتونه چې دی د جبر مسلط کړی دی هغه په خلاف یې جدوجهد وکړه. دا په خوله باندې ډېر کم الفاظ دي، خو دا چې د چا په وجود باندې تېر شوي وي هغې نه پوښتنه وکړه. دا د فانوس په وجود باندې تېر شوي دي، دا فانوس برداشت کړي دي. دا نن چې تاسو دلته په عزت سره ناست یې، تاسو ته د عزت په نظر باندې کتل شي، دا تاسو قوت دلته نظر انداز کول نشي قوت نظر انداز کولی. دا د فانوس هغه جدوجهد دی، دا د فانوس هغه قوت دی، دا د فانوس هغه نظریه ده چې نن ټوله دنیا د هغې نظریې، د هغې سوچ او فکر سندرې وایي چې فانوس د خاوره ته، د قوم ته د یووالي یو قوت ورکړه. نن چېرته جګردار هغه خانان هغه کوره وایستل چې موږ دا دهشتګرد ورکوو. دغه خلکو په زړه سره کورونه ورته پرېښودل، بازارونه ورته پرېښودل، دې دولاړل، کړې په سر کړې، او دی ورته وایي چې موږ د ملک او د قام دپاره دغه ترخه ګولۍ تېروو. خو ملګرې اوس تاسو ته پته بیا شته په منیر کې ناست یې چې په منیر کې بیا خلک راغلي دي. دا په جهاز کې راغلل، په چترۍ کې چا راواچول. زمونږ نهرې درته وایو چې مونږ په امن باندې پرېږده، مهرباني وکړه، ما قرباني درته کړې ده، کور مې درته پرېښی دی، وطن مې درته پرېښی دی. بیا چې زه آباد شوی یم ما ډېر نقصانات کړي دي چې زه واپس راغلی یم. خو بیا هم دغه خلک د دې خلکو په خلاف باندې به ولاړو که نه به ولاړ؟ نه سم جواب نه دی. د دې دهشتګردو او د دهشتګردو ملګرو په خلاف به ولاړو که نه به ولاړ؟ او ملګرې زه بیا درته وایم چې یوه بله لیبه ده، روس راغی افغانستان ته، ورسره ډېرې ډالې راغلی، امریکا راغله افغانستان ته، ورسره ډېر په دې وطن په دې هغه کې ډېر نقصانات وشول. اوس یوه بله لوبه روانه ده، لوبه د چین او د امریکې روانه ده. بیا موږ پکې بدبخته یو، دغه ملک پکې بدبخت دی، دغه غریب ولس پکې بدبخت دی چې راتلونکي وخت کې به د روس او د امریکې په نامه باندې په جنګ باندې بیا دغه غریب ولس بېکوره کېږي به، ستړی کېږي به. دا نوې کړۍ چې دي، دا نوې کړۍ د هغې لمحات دي. نو ملګرې د فانوس سوچ په حواله سره نو ټول قوتونه مو ولیدل، ټول نظریات مو ولیدل، ټول سرمایهدار مو ولیدل، په اقتدار کې مو ولیدل، په دې خطه کې په قبضه مو ولیدل، خو یو د فانوس ګوجر سوچ هم نه دی لیدلی. دا وخت جدوجهد وکړئ، ستړی وکړئ، منډه ووهئ. तेरी हिम्मत को लाल सलाम, लाल सलाम, फानूस तेरी जद्दोजहद को लाल सलाम, लाल सलाम, फानूस तेरी सोच को लाल सलाम, लाल सलाम, फानूस तेरी क़यादत को लाल सलाम, लाल सलाम.